د دا سوچ وکړه چې دې جومات ته خو څوک د خدای بنده نه راغلی چې الله ته سجده لګولې ګنې دې جومات به دا حال نه کم از کم د یوې سجدې ځای خو به چا ځان ته صفا کړه خو داسې معلومیږي چې دې جومات ته اړو څوک راغلی دي ډېر خفه شو مونځ یې وکړو ځان ته یې ځای صفا کړو څوک ورسره و هغه یې مونځ وکړو خو هلته بهر لاړو چا دوکانونو کې ناسته چې کول هغه ته یې ویې تاسو خدای وبخوئ دې جومات ته تاسو دومره نه راځئ مسلمانان خو یې جومات شته که نه وی مونږ خو مسلمانان یو شکر دی وی جومات ته ولې نه راځئ وی ټول خلک بې علما دي هغه یو سړي ورته وویل وی وجه یې څه ده وی پته نه لګي بس دکه شان بې علما دي اوس هم زمونږ د تبلیغ حضرات د داسې علاقو ذکر کوي او کارګزاري بیانوي خو به هر حال مولانا صاحب هغې سړي ته وویل چې یاره دا خو ترتیب کول غواړې زه به یو څو ورځې ایثار شم خو چې دلته بس شروع شي حضرت ورته وویل چې ما ته داسې یو طریقه وښایه چې ستاسو د دې محلې د کلي مناسب وي چې زه هغه شان خلک راغونډ کړم هغه سړی هوښیار و هغه ورته ویل حضرت لوی بزرګ راته ښکاري ته داسې وکړه هېڅ چا پسې مه ګرځه زمونږ د کلي کم چودري چې دی مشر هغه تیار کړه مونځ له چې هغه مونځ شروع کړه دا ټول خلک به راځي مونږ خو کاشتکار خلک یو زمیندار خلک یو زمینداري کوو نیکان یو انو بس مونږ هم راشستړي یو چې چودري صاحب نه دي مونږ خود نه دو چودري صاحب سره د دې خلکو یا عقیدت دی یا تیاریږي خو چې څه هغه کوي دا خلک هم هغه کوي او چې دا انسان ناراض شي غافله شي او بېدینه شي نو د ده نه تیار شادوګۍ جوړ شي شادوګۍ شي څنګه شادوګي کې دا یو خراب عجیبه صفت دی چې څه دې ورته وویشتل هماغه شی به درته راولي خو چې څه کوي هغه به ده کوي نو چې دا بنده هم د الله نه لرې شي نو الله ته شادوګۍ جوړ کړي اوس هغه خلک هسې مونځ له نه راځي خو که چودري صاحب مونځ له را روان شي هغه یې وایي چې دې جومات کې څه چل دی نو ټول به راځي ټول به را شروع شي حضرت مې دا خو احسانه وکړه د دې دومره خلکو په ځای به یو هغه تیار کړو که نه چې چودري صاحب له لاړو هغه نه چاپېره سپي و او څه و او ښکاري هم و دکه شان یې هم یو عیاش او انسان و حضرت ورته ترغیب ورکړو چې دا جومات مې ولیده ډېر زیات داسې حال و چې ما وی چې دلته خو چا سجده نه ده لګولې ټوله کیسه یې ورته وکړه وی او بس چې داسې مونځ ته مونږ دغه ونه شي او سم نه شو کله یو بانه کله بله بانه هغه ورته ووایي چې یاره که چودري صاحب تا مهرباني وکړه دې جومات ته رالې نو هغه چاپېره چودري صاحب وکتل ورته ووایي چې صاحبه بس دا ته ما ته چا نه ویلي و نه مې داسې خبره چا سره کړې ده تا ته له زړه خبره کوم زه اودس نشم کولی وی اودس په څه وجه نشم کولی خو ما له د اودس ما ته یو لوی ګران کار ښکاري ما له ژوند کې چېرې اودس نه دی کړی نو زه به مونځ له څه درشم بیا اودس مونځ کېږي نه حضرت دغه وخت کې د علم زور و که نه ما ته دا نه شو ویلی نه یو تبلیغي دا ویلی شي نه یو صوفي ذاکر چاته داسې اجازت کولی شي چې ور دا کوه پرېږده البته صوفیه وایي د حکمت د وجې به داسې خبره کې حضرت ورته ووایي که زه تا ته یو خبره وکړم ته یې بیا اودسه کوه ته جومات ته راشه ما ته پته نه بس چې ستا اودس نشته او الله ته علم دی او یو تا ته پته نه نور خو دې خلکو ته پته نشته چې دا اودس کړی دی او که نه خو د خدای دپاره چې ته راشې نو دا خلک به اودسونه هم وکړي مونځونه به وکړي یو ته دې پکې بیا اودس مونځ وکړه خو چې دا نور خلک په اودس کې راشي یو مونځ وکړي که نه وی چې دا شی خو زه نشم کولی کم از کم مسلمان خو یم چې بیا اودسه به مونځ کوم حضرت ورته ووایي ما څه ګڼې وي او لوی عالم راته ښکاري نو وی زه درته وایم که نه اوس مریدان ورسره دي مریدان هم حیران دي چې حضرت عجیبه خبره دی ته کوي چې وایي بیا اودسه مونځ وکړه هغه وی دا بس صحیح ده ستا خبره میلمه او زما د ځای نه میلمه چېرته بېنوا نه دی تللی نو ما چاته نه نه دي کړي نو دا درته نشم ویلی چې نه نه کوم غیرت کې راغی وی دا به کوشش کوم درځم به وی کله سبا ماسپښین حضرت ورته شپه وکړه او په هغه ټایم جومات ته لاړو په هغه ځای چې وختي مونځ کړو په هغه ځای په سجده کې پرېوته او الله ته یې وجړل او ډېر زیات یې وجړل وی الله ما خو دومره وکړه چې وعده یې راسره وکړه اراده یې وکړه چې زه به جومات ته راځم خو یا الله ګورې چې راشي واپس یې دکه شان مه پرېږده چې درنه دغه شان ور نشي ګورې نور زما وس کې نه ده چې دویم مونځ لی راولم ما له خو دې دومره طاقت راکړه چې خبره مې ورته وکړه خو چې ته وایي نو دا خبره یې وکړه چې یا الله زه ځم دې چودري سره خو هغه خبره مې زړه ته راولې
چې هغه د ماغو ته پرېوځي زما په اخلاص کې فرق را نشي. بس سبا ماسپښین شو خلکو ته هم پته لګېدلی وه چې چودھري صاحب د سره غاړه ایښې ده مونځ ته، نو خلک بس لاړل په لختو کې او په ندو کې چې کوم ځای کې د نیر اوبه وي بس هلته کې اودسونه کوي. ټول خلک تا به وې د اختر ورځ ده یا پرې زلزلې اواز شوی ده، ټول خلک بس لګیا دی اودسونه کوي او چودھري صاحب ته انتظار کوي چې دی وردن نه شي هله به وردن نه کېږي. جومات صفایانې وشوې، حضرت ډېر خوشحاله چې نن امانت دا کلی فتح شو چې د دې کلي خلکو د یو چودھري په وجه باندې اراده د مونځ وکړه. چودھري صاحب لا د بنګلې نه نه دی راوتی چې ګړی ته یې وکتل یا هغه وخت سره یې وخت معلوم کوي دا خو د مونځ هغه وخت دی. ما خو مولانا صاحب سره واده کړې ده چې را پاسېدو وي، ما ته یې ویلو چې بیا اودس او مونځ وکړه خو خیر دی. ویې کته نو چودھري صاحب وایي دا خو ډېر د بې غیرتوب خبره ده. زه میلمه چې راشي نو هغه ته ځان برابر کړم، مخ خلاص وکړم، زه هغه لوی ذات ته ځم او دومره توفیق راکړه چې د مونځ اراده مې وکړه نو دا پاکېدل ټوله ګران دي. اودس به وکړم، بیا یې دومره وخت پس اودس کېده خدای بنده غسل وکړه که نه سړه دی لګیا دی، کله یو څه وایي کله بل څه وایي. مولانا صاحب دعا الله هلته قبوله کړې ده، مظفر حسین کاندیلوي رحمت الله دی دلته لګیا دی په تش اودس باندې څه کوي، غسل وکړه، صابون یې راوغوښته او هغې باندې غسل وکړو، ځان یې ډېر ښکلی برابر کړو او بیل مازه سړی که ډېر ځان پاک کړي، ډېر ځان صفا کړي په صابونونو، د هغه نه د بیل مازی بدبویي ځي او مونځګزاره بنده که تش اودس وکړي د هغه نه د مونځ هغه خوشبویي ځي، روحاني طور سره به دي. بس غسل یې وکړو را دننه شو او دا دنیا ورپسې راغله. مولانا صاحب جمع ورکړه او هغه ټول خلک ورپسې ودرېدل. چې مونځ وشو چودھري صاحب پاڅېدو، وی زه د مولانا صاحب د یو مونځ له تیار کړی وم او د بې اودسۍ حالت کې تیار کړی چې ما ورته ویل زه اودس نشم کولی. وی مه ما ټول عمر تاسو نه دا خبره پټه کړې وه چې ما ته اودس ګران دی ځکه مونځ نشم کولی. د مولانا صاحب مخې ته یول خو د دې نه توبه وباسم چې آینده کې به زما نه انشاءالله ما نه چې څومره عمر بېلمازی شوي دي د هغې به کفاره ادا کوم او قضا به ادا کوم او مونځونه به بیا کوم او د دې نه وروسته به انشاءالله اراده مې کړې ده چې بیا به زما نه مونځ نه قضا کېږي. دویم په ما کې یو خراب عادت و چې ما به ځان ته ډمې ګډولې او هغه به زما په دې بنګله کې پاتې کېدې. د مولانا صاحب په مخ کې زه دا وام چې هغه ډمې یوازې دا نه چې زما د بنګلې نه به ځي، هغې باندې زه مونځونه شروع کوم او حکم مې ورته وکړو انشاءالله هغه ډمې چې ما ته به په بنګله کې ګډېدې اوس به هغې لوی الله ته د نیمې شپې جړاګانې کوي او تهجدو ته به ولاړې. د مولانا صاحب هغه لږ غوندې دعوت هغې